بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجایبات بلا شي دي، په سونو، په زرګونو، په لکونو، بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره ډیره عجیبه او ډیره ناشنا ده. په مکه معظمه کې ابو جهل دا یو لوی کافر او خطرناک سړی و. یو ورځ داسې واقعه وشوه چې یو کس راغی مکې معظمې ته، اوښان یې راوستي وو د خرڅولو دپاره. اراشي نوم و د هغه کس. د هغه د ابو جهل سره سودا وشوه او په ابو جهل باندې اوښان خرڅ کړه. خو ابو جهل چونکې ظالم جابر انسانو، نو دې هلک ته بیا پیسې نه ورکولې، دغه اوښانو قیمت یې نه ورکو. هغه هلک ډېر په عاجزۍ باندې راغی قریشو ته، یو کس ته مینت او زاري چې د دې ابو جهل نه راله پیسې والې، زه مسافر یم، د بل ځای نه راغلی یم، سودا مې وکړه، اوښان مې پې خرڅ کو. ابو جهل زما حق چې کوم دی ووخه او ماله پیسې نه راکړي. اهل قریش ورته وی چې د ده خلاف مونږ خبره نشو کولی، مونږ کې دونه جرأت نشته، ابو جهل خو لوی سړی دی. البته تا ته به یو کس وښیو، دی ورته د مذاق پته وروي، خندا یې کوله، ګستاخانو. وی هغه دی یو سړی ناست دی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم، دله ورشه او دی به درله دا مسله حل کړي. هغه هلک پاڅېده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ورغی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی راځه ما سره. ابو بکر پسې لاړ، د ابو جهل پسې لاړ او د ابو جهل دروازه یې وډبوله. د دننه آواز راغی، وی څوک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم. بار روزه تا سره مې کار دی. ابو جهل چې راووت، رنګ یې زیړو، ټول رپېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دې سړي له خپلې پیسې ورکړه، د ده نه دې اوښان اخیستي دي، پیسې نه ورکړې. وي ښه جي. فوراً کور ته لاړو، پیسې یې راوړې او هلک له یې ورکړې. هلک رخصت شو، خوشحاله لاړ. ابو جهل ملګرو ملامته کړه، هلکه ته د محمد نه دونه ویرېدې، ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ولې ویرېدې؟ هغه وی په الله قسم تاسو څه پته ده، ای بدبختو کمبختو، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دروازه وټنګوله او ما ته آواز وکړو، نو په ما باندې داسې یو هیبت راغی، داسې یو روب را باندې راغی چې زه بالکل په رپېدو شم، په ځان پوه شوی نه یم. او دا خبره مې فوراً ومنله او پیسې مې ورته چې کوم دی فوراً حواله کړې او د هغه هلک حق مې ادا کړ.